یاد ساته اختلاف نصر ارچا کړی دی. زه نوې سیاسي نه یم، تا نوې سیاست شروع کړی دی. زما سیاست په دې خطه کې د صدونه را روان دی. ما الیکشنې کړي دي، ما ووټونه کړي دي، ما اختلاف کړی دی، خو تر اوسه پورې زما ګیرې ته چا نه لاس کړی. عمران خان صاحب تا زما د نوي کل داسې تربیت وکړو چې مقتدیان را پاسي او په دیر کې د مفتي طفیل صاحب د مخ نه ګیره راوباسي. دا یو ویښته د دغې ګیرې به د محشر په میدان کې د الله په عدالت کې FIR کټ کوي. جواب به ورکړې، ځان تیار کا، ورځ را روانه ده. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار والا جلالنا رب لګېږي. بیا به هلته الله رب العالمین ته جواب ورکړې. ما سره سیاسي اختلافات خلقو کړي خو تر اوسه پورې زما جومات ته په هزار پخپو باندې خلق په نارو په چغو په سورو باندې نه ورننوتلي چې زما د جومات کړکۍ او روشندانونه یې مات کړی وی. دا ستا د تربیت نتیجه ده چې په دیر کې یو جومات ته جامع مسجد ته ستا کارکنان ورننوتل. د جومات د کړکو څه ګناه وه چې ماتولې، د جومات د شیشو څه ګناه وه چې ماتولې. تا امام سره اختلاف دی، جومات بې حرمتي ولې کوې؟ تا د سیاسي اختلاف په وجه باندې مسجد نبوي شریف تا معاف نه کو. تا چې د پاکستاني وفد خلاف نارې لګولې، تا به د سعودي د جدې په ایرپورټ باندې لګولې وې، تا به د هغې په هوټل باندې لګولې وې، خو تا به د مدینې د جانان خواته بېهوده نارې دا به دې نه لګولې. تا په سیاسي اختلاف کې زما د نوي کل او د نوي نسل داسې تربیت وکړو. علما ورونو، نوجوانان ورونو، تاسو ته درخواست کوم، دا قوم پوه کول ستاسو ذمه داري ده او ستاسو فریضه ده. او د PTI نوجوانانو ته دا درخواست کوم، سیاست کوئ، اختلاف کوئ، خو یاد ساتئ علماو سره د نفرت نه ځان وساتئ، دشمنۍ نه ځان وساتئ. پوښا چې به عالم په لاره کې چاله مخې له ورغی او ده به کیسټ چالو کړو نو ټیپ به یې بند کو. نن ورځ دې ته راورسېدله چې د علماو خواله ور ورسېږي نو میوزیک په تیزه باندې کي. دا ستاسو دپاره د خیر خبره نه ده.